أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 164. لقد من الله او په تحقیق سره الله پاک احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث هر کله چې راولېږو فیهم په دې مؤمنانو کې فیهم په دوی کې رسولا اخیری رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من انفسهم د دې د ځانونو نه. نو الله پاک جل شانه ډیر لوی احسان دی او د قرآن نه دا خبر ثابته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رحمت للعالمین، د ټول عالم د پاره رحمت، د زناورو د پاره یعنی عالم د الله نه علاوه چې سدي د ټول د عالم ویل شي. نو د دې ټول د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت، زناورو د پاره رحمتو، انسانانو د پاره رحمتو، کافرانو د پاره رحمتو، مسلمانانو د پاره رحمت. اگر چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه فائدہ مسلمانانو او چې تکړه د کافرانو دینه د او چې تکړه څنګه چې قرآن مجید چې کوم دی هدل للناس، قرآن د ټولو خلکو لپاره هدایت دی. بل ځکه الله فرمایي هدل للمتقین، دا قرآن د متقیانو لپاره هدایت دی. نو د ټولو خلکو لپاره هدایت دی، خو متقیانو د قرآن نه چې کوم دی پیدا او چې تکړه دکشن رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د لپاره رحمت دی، خو پیدا ته کافرانو نه د او چې تکړه مسلمانانو ته او چې تکړه. د زناورو د لپاره هم چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمت دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس دی تشریف فرما دی او خراغي او د دواړو جهان مبارک سردار صلی الله علیه وسلم په دغه کې سر کې خود او برړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک لاس مبارک دی غوګونو باندې ولرا کاغو او دا اوخ ته چا دی. یو صحابي عرض وکړ الله پیغمبر د اوخ زما دی، وی دا اوخ شکایت کوي چې دې په ما باندې کار ډیر کوي او خوراک را لکم راک، لہذا د دې زناورو په باره کې د الله نه ویری. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هر چا د پاره رحمت. عمده وجه چې حدیث پاک کې راځي چې تر هغه وخت پورې یو سړی کامل مؤمن نشي کېدلی تر څو پورې نبی علیه السلام فرمایي چې ته زه د خپل مور او پلار نه او د ټولو انسانانو نه زیات محبوب نشم. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تر هغه پورې یو کس کامل مسلمان نشي کېدلی تر څو پورې چې نبی علیه السلام وي د تزو د خپل مور او پلار نه د ټول انسانانو نه زیات محبوب نشم. حضرت عمر رضی الله عنه چې دا حدیث واورید نو حضرت عمر رضی الله عنه د الله پیغمبر زما خو تاسو سره ډیر زیات محبت دی، خو صرف د ځان سره مې لګ ډیر د تاسو بیا چې کله سره مبارک کته کوي الله پیغمبر د ځان نه مې سره ډیر محبت.
د ماشومانو په زړه کې هم الله پاک جل جلاله د رسول الله مبارک ته محبت اچولی. شیخ الهند رحمه الله وایي زه مدینه منوره ته تللی وم. چې کله مدینه منورې ته لاړم نو په هغه وخت کې ډېر زیات غربت او د مدینه منورې د خلکو سره سامانونه وړل د ډوډۍ په بدله کې. سامان به ولا وړو نو د مدینه منورې پاکس باندې به ډوډۍ وخوړل. ما وکتل یو ماشوم لګیا دی دلته ډسبینونه دي، په ډسبینونو کې چې کوم دی یو ماشوم لګیا دی او څو خوراک خلکو چې کوم دی جوټه خوراک غورځول دی هغه رالي پاکوي جمع کوي. زه لاړم دې ماشوم ته وایي چې بچیا ته څه کوې؟ ما ته وایي چې کاکاجي یا عمي ای زما ترو زه په کور کې دقه یو د ګټې وټې یم. نو زه هم ګټه وټه نشم کولی، خو د خلکو چې کم جوټه خوراکونه غورځولي هغه زه راوالم نو په خپله باندې وخورم، په خپلې مور او په خپلو وروڼو باندې وخورم. زه ډېر زیات خفه شوم. ما د ماشوم ته وایي چې بچیه داسې کار کوم چې تا د خپل ځان سره هندوستان ته بوځم او هلته به در باندې علم وکړم او ډېر ښکلې سړی به درنه ووځي. وي هغه ما ته وایي چې زه د مور سره مشوره کوم. وي چې مور سره یې مشوره وکړه نو مور یې ورته وایي چې تا د یوازې نه بوځي، که بوځي نو موږ ټول دې بوځي. د دې پلار وفات شوی نو موږ دې ټول بوځي، نو که ټول موږ بوځي نو موږ سره هندوستان ته ځو، زموږ خرچه برداشت کړي. شیخ الهند رحمه الله وایي ما ورته وایي چې بالکل ټولو ته تیار یم. د ماشوم راغی ما ته وایي چې مور مې وایي چې که موږ ټول کور والا بوځي نو موږ در سره ځو، او که یوازې ما بوځي نو د دې د ګټې وټې به دلته څه کېږي بیا. شیخ الهند رحمه الله ما ورته چې ورشه مور ته دې ووایه چې ټول ځان تیار کړي او چې کله زه د حج نه فارغ شم تاسو به ځان سره بوځم. وي هغه وایي چې ټیک ده. وي چې زه کله روانېدم وي زما د الله سي ونیسو او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه شین ګمبد ته اشاره وکړه چې کاکاجي په هندوستان کې به دغه شانتې ښکلې شین ګمبد وي. وي ما ورته چې بچي هلته خو داسې ګمبد نشته. ما ته وایي چې داسې ګمبد نشته نو ما ته دا جوټه خوراک را غونډول دا راته آسان دي، خو د دغې شین ګمبد دیدن پرېښودل دا په ما باندې ګران. نو نبي علیه الصلاة والسلام دا د ټول عالم دپاره چې کوم دی رحمت دی. نو لقد من الله په تحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث هر کله چې راولېږو فیهم په دوی کې رسولا اخري رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من انفسهم د دوی د ځانونو نه، یعنی د دوی د جنس نه راولېږو. نبی علیه الصلاة والسلام انسان وکړه نو د انسانانو د جنس نه راولېږو، خو د فرشتو نه پیغمبر راغلی وي نو فرشتې ته د خوراک څښاک نه کوي نو هغې ته بیا د غریبانانو څنګه احساس کېږي. فرشتې ته د ګرمۍ او د سړځۍ احساس نه کېږي نو هغه ته بیا د غریبانانو د ګرمۍ او د یخنۍ څنګه احساس کېږي. نو الله رب العزت فرمایي چې په تاسو کې مې راولېږو، یعنې انسانانو کې مې راولېږو. او دویم دا چې په عربو کې مې راولېږو، عربي مې راولېږو چې تاسو یې په ژبه باندې هم پوهېږئ. دا ډېر لوی احسان دی په امت باندې. تر هغې پورې د نورو امتونو لوی لوی اولیاء لوی لوی اتقیا هغه جنت ته نشي داخلېدی تر څو پورې چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د امت هغه ګنهګاران جنت ته نه وي داخل شي. څومره لویه خبره. په دې موږ شکر وباسو. موږ الله ته درخواست نه دی کړی، الله په خپل فضل سره مسلمانان پیدا کړي یو او الله په خپل فضل سره د رسول الله مبارک په امت کې پیدا کړي. دا لوی احسان دی د الله په موږ. لقد من الله په تحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث هر کله چې راولېږو فیهم په دې کې رسولا اخري رسول یعنی محمد صلی الله علیه وسلم من انفسهم د دوی د ځانونو نه یتلو چې لولي چې تلاوت کوي علیهم په دوی باندې آیاته د الله آیاتونه. یو ډیوټي د رسول الله مبارک داوا چې خلکو ته به قرآن اورو او قرآن به چې کوم دی ورته اورو، یعنی قرآن به تلاوت کو، آیاتونه به ورته ویل. دویمه ډیوټي ویزکیهم او چې دوی پاک کی، چې پاک کی دوی لره، ویزکیهم چې پاک کی د صحابه لره، چې پاک کی د صحابه لره. نو څنګه و پاکیږي؟ مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي چې د هر یو سیز دپاره د پاکولو یو سیز لکه اوسپنې ته چې زنګ ولګي دا خلک بټۍ کې کېږدي زنګ دې لر شي صفا شي. کپړه ګنده شي په صابون باندې انسان پاک کی، صابون به ومږي کپړه پاک شي. خو چې کله زړه ګنده شي حدیث پاک کې راځي یو سړی یو ګناه وکړي په زړه باندې تور ټاکې ولګي، دویم وکړي دویم ټاکې پې ولګي، که توبه وباسي هغه روان شي، که توبه ونه باسي هغه ټکې پوخ شي او بار بار دې ګناهونه کوي، اخره کې د زړه تک تور شي. نو چې دا زړه کله تور شي دا به څنګه پاکوي؟ ویزکیهم او نبی علیه السلام د صحابو تزکیه نفس کو، زړونه به ورله پاکوي. نو زړه خو په څه کپړه نه ده چې په صابون سره پاک شي،
نو اشرف علي تنویر رحمه الله لګري چې زړه په دوو طریقو سره یعنی سرنګي هغه وشي د زړه د ځمکې سره مشابه دي د ځمکې سره نو څنګه چې ځمکه کله ګنده شي نو یا په تیز نور سره دا پاکيږي او یا په تیز باران سره دا پاکيږي ودک شند انسان دا زړه دی دا یا په تیز نور سره پاکيږي یا په تیز باران سره پاکيږي وی تیز نور دا د پیریدې مریدې صحیح پیری مریدي چې کومه ده نو دا د دې آیات تشریح ده کوم چې خلک لاس نیوکي بیعت کوي صحیح پیران شي یو خو ځنه په زور پیران جوړ کړي نو صحیح چې د الله اولیاء نو دا د دې آیات تشریح ده وی په دوه طریقو سره پاکيږي یو دا چې دی به د خپل شیخ د شیخ زړه چې کوم دی دا په مثال د انور دی نو دی چې کله د خپل شیخ سره یو ځای کینی صحبت کې ور سره کینی نو دی به د ګناه نه پاکي نو بار به دی چې کوم دی د خپل شیخ په صحبت کې کینی نو دی به پاکيږي او د تیز باران مثال د کثرت ذکر سره ورکړل دي چې خلک ډیر ذکر کوي نو دی په هغه سره پاکي نو چې د خپل شیخ او د خپل پیر سره بار تزي نو تو پاکي عمده وجه ده چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صرف یو پیر ملاقات کړی دی نو کو د ټول دنیا اولیاء اتقیا تابعین راغون شي د دغه صحابي درجه ته نشي رسیدلی ولی اغه زړه د نبی علیه السلام د زړه پر رڼا سره کوم دی پاک شوی صحبت صحابي یا صحبت نه دی یعنی صحبت د نبی صلی الله علیه وسلم سره اختیار کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره مجلس کې پاتې شوی دی نو چې یو پیر نبی علیه الصلاۃ والسلام سره صحبت کړی دی یو پیر نبی علیه السلام سره ملو شوی دی نو هغه صحابي ته ټول دنیا اولیاء اتقیا راغون هغه د خپل خبره ته کوم دی نشي رسید دا ولی د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زړه مبارک رڼا هغه ډیره تیز و نو چې سړی ته یو پیرم توجه وکړه سړی به بالکل پاک شو عمده وجه ده چې حضرت حنظله رضی الله عنه چغي وی حنظله منافق شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورله مخله ورغي سبحان الله پتا څه شوی دی تاسو چغي وای چې حنظله منافق شو وی مونږ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په صحبت کې ناسیو زمونږ د زړه کیفیت جدا وي او چې کله کور ته راشو خپل بیبي سره مشغول شو بازار ته لړ شو د زړه کیفیت خو بیا جدا وي بیا موږ د جنت مخامخ نه ښکاري بیا دوزخ موږ ته مخامخ نه ښکاري مطلب زما د زړه کیفیت هغه نه چې زه به دوزخ وګورم نو ابوبکر صدیق دا کیفیت خو زما د زړه دی نو دواړه نبی علیه السلام نه لړل نو نبی علیه السلام دوی حنظله منافق شو نبی علیه السلام څه چوي تارک منافق شو د الله پیغمبر موږ تاسو سره په مجلس کې ناس یو نو زموږ د زړه کیفیت د سې چې لکه مونږه جهنم په خپل سترګو باندې او چې مونږ تاسو سره مجلس کې ناس یو زموږ د زړه کیفیت د سې لکه مونږ چې جنت په خپل سترګو باندې وي او چې تاسو د مجلس نه پاسو بیبي سره مشغول شو بچو سره مشغول شو زړه مو هغه کیفیت بیانې هر سره نه یری نبی علیه السلام ته فرمایل چې زما په مجلس کې تاسو کم کیفیت ته او دا کیفیت تاسو په کور او بازار کې وي نو بیا خو تاسو سره پرشتو په لار کې لاسونه ملول خو حنظله دا کله د نبی علیه السلام په صحبت کې بچ یو صحابي علماء لیکلي دي چې شپېته کاله خلکو مجاهدي وکړي ریاضتونه وکړي هغه د سن پاکيږي څنګه چې د نبی علیه السلام په یو نظر سره صحابي چې کوم دی پاک شي نو یا خدا چې د خپل شیخ سره او بار صحبت لبه چې کوم دی زی بار خپل شیخ لزی دغه مجلس کې بکینی او د شیخ کې سجوغنی هغه د سنت او تابعدار د نبی علیه السلام په ټول سنت طریقو باندې هغه عمل کوي او دغه رنګ ذکرونه کړي زړه الله پاک کړي هغه انوارات راوري هر ټیم هغه ذکر قلبي کې مشغول وي نو هغه انوارات سره شکل مرید ور سره خواته کینی د هغه صحبت نه چې کوم دی اثر اخلي مرید پات نو د نبی علیه السلام په دور کې چې یو پیر صحابي لړو او نبی علیه السلام مو توجه فرمایله صحابي بچ کوم دی پات خو بیا غرنا رورو کمزوري کې د تابعین او صحابو نه تابعین او تابعین تبع رنا رورو کمیدا د دور تر ورسید نو وست شیخان رنا خو د نبی علیه السلام د رنا په شانتی نه ده کنه او ډیر زیاته کبه شوی خو بیا رنا ده نو علما فرمایي چې به کثرت ذکر کوي یو سړی وی چې زما سره د پاک شي نو به ډیر ذکر کی چې پیر ور لکم وظایف ورکی هغه ذکر بکی او دویم دا چې بار به صحبت تخپل پیر اختیاري د نبی اسلام په یو صحبت سره به صحابي پاکېدو او دی به خپل شیخ لا بار زی او دی به پاکي او یزکیهم ندا مراد دی او یزکیهم او چې آیاته او یزکیهم او چې پاک کی دوی لاره
چې صحابه لره پاک کی زړونه پاک صحابي راغی او عرض وکړو الله پیغمبره مال د زنا اجازه راکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه ډیر زیات غوسه شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل تاسو سموای چې راغی نو ځان ته رانږدې ورته وی بچیا تا چې کوم سیز اجازت وغوښتو نو قدس عمل ستا د مور سر سوکو کی ته څنګه غني ته برداشت کولی شي صحابي وی د الله پیغمبر زما مور او پلار دې پتا سو باندې قربان وي هیڅ چته نشم برداشت کولی دی ګستا خور سر سوک دسی عمل وکي ته برداشت کی نو هغه ورته ویني د الله پیغمبر زما مور او پلار دې پتا سو قرباني هیڅ چته نشم برداشت کولی نبی عليه السلام تو فرمایل نور خلق د شانتي نشي برداشت کولی ترور او خور او ډېر رشته وته نبی عليه السلام یاد کړی بیا ور نبی عليه السلام په دې ظلم باندې لاس مبارک کې خودو او صحابي وی چې ما تر زړه پورې د نبی عليه السلام د لاس مبارک هغه یخوالي مخصوص او نبی عليه السلام بیا دعا فرمایله چې یا الله پاکه د ګناهونو معاف کړي او شرمګای چې کوم دي د ګناه نه محفوظ دا صحابي وای چې تر مرګ پورې ما ته چې د ټولو نه زیات بد شی بخکارې دون هغه ما د زینا ښکارې دومره د نبی عليه السلام په صحبت سره هغه الله پاک نو په دې دور کې به کثرت ذکر کوي چې شیخ ته لکم ذکر درکې هغه او د شیخ مجلس ته بزي د نیکانو مجلس ته بار بار زی ته بیا د ګناه نه پاکي ويزكيهم او پاک کی دوی لرا ويعلمهم الكتاب نو دویم کار ته نبی علیہ السلام دویم ډیوټي داوا چې هغه به تزکیه نفس کوله د صحابه ويعلمهم الكتاب او زدکوي او زدکړي دوی ته الکتاب کتاب معنی ورته خو عربو قرآن مجید کې بعض ځایونه دي چې په هغه څوک نه پوهېدل نو نبی علیه السلام د هغې معنی هم چې کوم دی ښودل والحکمت او د حکمت نه مراد سنت دی چې سنت ورته زده کي د نبی علیه السلام طریقې ورته زده کي وان کانوا او بېشکه وو دا صحابه کرام من قبل وړاندې د نبی علیه السلام نه لفی ضلال مبین په ښکاره ګمراهۍ کې د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې د شرک او کفر یې کو د بیت الله نه بربند طوافونه کول 360 بوتان د بیت الله شریف کې دنه پراتو دوی په ښکاره ګمراهۍ کې وو او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو نو الله پاک جل شانه د نبی علیه السلام په محنت سره داغینه صحابه کرام جوړ وان کانوا او بشک ودوی من قبل وړاندې د نبی علیه السلام دراتلونه لفی ضلال مبین فخکار گمراهی کې اولما آیا هر کلا اصابتکم چې ورسیدو تاسو ته مصیبت دا د احد هغه یاد چې کوم دي صحابه ته تازه کړي اولما هر کله چې ورسیدو اولما هر کله چې اصابتکم ورسیدو تاسو ته مصیبت په جنگ احد کې ته مصیبت ورسیدو او یا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین شهیدان شو او د غرنګ زخمیان به کوم ډیر زیات شو نو په احد کې تاسو ته کوم تکلیف را ورسیدو نو قد اصبتم په تحقیق سره تاسو رسولیو مثل هذا د دې په دوچند باندې په بدر کې صحابه ته وی چې تاسو ته کوم تکلیف په احد کې را ورسیدو نو د دې په دوچند باندې تاسو په بدر کې کوم دي اغه ته تکلیف رسولی اغه ته په بدر کې 70 کسان هغه مردار کړیو د کافرانو نه 70 کې دیان کړیو نور تختی دي نو تاسو ته په احد کې تکلیف ضرور رسید خو تاسو دغه په دوچند باندې په بدر کې تکلیف رسولی وو قلتم تاسو ویل ان هذا چې د کوم زین راغلو دا مصیبت صحابه وی دا مصیبت ته کوم مو غټل جنگ وغه وبېلو دا مصیبت د کوم زین راغی قلتم الله فرمای تاسو ویل ان هذا دا د کوم زین راغی مصیبت یعنی دا مصیبت ته کوم زین راغی چې ډومبه مونږ غالب وو کافران مغلوب وس کافران په مونږ باندې غالب شو قل او ایوه ای پاک حبیبا هو من عند انفسکم هغه په خپل استاسو د طرف نه راغی دیوی چې دا مصیبت ته کوم زین راغی چې په احد کې مونږ به غالب او رستو را باندې کافران غالب شو مونږ مغلوب شو نو نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دي ته وایا چې دا تاسو ته طرف د مصیبت راغی کو تاسو ته نبی علیہ السلام خبره منلې وي هغه غونډه باندې ایثار شي وي هیڅ کله تاسو دا جنگ نه وبېل ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر دی الله په هر شی باندې قادر دی په هغه باندې قادر چې په جنگ بدر کې مسلمانانو له فتح او کامیابی ورکړه او په دې باندې قادر چې په جنگ احد کې کافرانو له ظاهری تور شکم دي کامیابی ورکړه
وما او هغه مصیبت اصوابکم چې رسیدلې دي تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې هر کله مخامخ شوي دوه ډلې د یو بل سره وما او هغه مصیبت اصوابکم چې در رسیدلې دي تاسو ته یوم په هغه ورځ باندې التقى چې یو بل ته مخامخ شوي الجمعان دوه ډلې فبإذن الله پس په حکم د الله مخامخ شوي وليعلم د پاره د دې چې معلوم کی المؤمنین مؤمنان نو الله ته معلومو دغه حکمتونه ذکر کوي چې په کوم ورځ د دوه ډلې مخامخ شي د الله په حکم سره مخامخ شي او په دې کې د الله خپل حکمتونه یو حکمت پکې دا چې وليعلم د پاره د دې مسلمانانو چې کوم تکلیف راغلی په دې کې هم امتحانو الله پکې کراو کوټه کتو مسلمان مخلص او منافق پکې کتو نو الله ته معلوم دي وليعلم د پاره د چې معلوم کی المؤمنین مؤمنان نو الله ته معلوم دي خو چې خلکو ته معلوم دي الله ظاهر کی دا مؤمنان چې دا مؤمنان دي دی په خپل ایمان باندې چې کوم دي مستقیم ولاړ دي مضبوط ولاړ دي وليعلم الذين او د پاره د چې معلوم کی خلکو ته او خي الذين ها کسان نافقوا چې منافقان دي نو چې کله سخت راشي نو د اخلاص او د غیر اخلاص بیا پته لګي رحمان باباوی کنه وی خپل پردې په معلوم شي رحمان او کله کله د غمونو باران خدي چې کله در باندې غم راشي او تخپل پردې معلوم شي چې کله په صحابه باندې سخت رااله دی رستو غیر او لګاو عبد الله ابن ابي ابن سلول سره د 300 کسانو چې کوم دی او تختید پته ولګي چې دا منافقان دي او دا کم چې او جنگیدل شهیدان شول زخمیان شول دا صحیح چې کوم دي مسلمانان او مخلص چې کوم دي صحابه کرام نو الله وی چې د جنگ حکمت دا چې په دې کې ذکر او کوټو پیژنم الله ته معلوم دی چې خلکو ته وخایمه وقیل او ویل شو لهم دی منافقانو د تعالوا چې تاسو راشه قاتلوا تاسو او جنگيږئ فی سبیل الله پلار د الله کې او يدفعوا یا دفقړه کافران یعنی یا او جنگيږئ د الله پلار کې زمو سره راشه او جنگيږئ او جنگيږئ نو از زمو د لخر تراشه نو موږ به د کافرانو د ډیر ښکارونو روب به پراشي دې څه جواب ورکو قالو دوی اویل لو نعلم کچری پیجندلې کچری چل رات للی مونږ قتالا د جنگ کولو نو لتبعناکم نو خامخا به مونږ پیروي کړی وستاسو د منافقانو ورته چې مونږ د جنگ چل ناراضي نو یا خدا معنی شو چې مونږ چل ناراضي او دویمه معنی دا ده چې مونږ تاسو سره ذکر نزو چې مونږ ته پته چې تاسو جنگ بیلای او په خپل د خپل اند خپل ځان چې کوم دی مرګ لا ورکړه پر کسان ډیر دي کافران ډیر دي اسلحه ور سره د مونږ به سره سامان یو نو چې مونږ جنگ لزونه د دې خود معنی دا د مخکې مونږ دا خبره معلومه ده چې مونږ به شکست خورو دغه د منافقانو خو په ظاهري اسباب باندې یقین وکړه یا خدا معنی چې مونږ د جنگ چل ناراضي او یا دا معنی چې مونږ ته پته چې شکست بخورو د خپل اند خپل ځان د مرګ لنه ورکو یا دا معنی شو قالوا للمنافقان لو نعلم کوچري لو نعلم کوچري مونږ په جندلې جنگ لو نعلم کوچري مونږ په جندلې قتالا جنگ کوم د جنگ دا چل مونږ لراتللې نو لتبعناکم نو خامخا به مونږ پیروي کړی وستاسو کوم چل راتللې یا دا معنا کوم ته پته وي چې تاسو غالب کیږي او غیب مغلوب کیږي نو بیا به مونږ تاسو سره تری خو چې مونږ ته د مخکې نه پته راشي تاسو به چې کوم شکست خورئ مونږ تاسو سره نشو هم للکفر هغوی هو کفر ته هم للکفر هغوی هو کفر ته یوم دین په دغه ورځ باندې اقرب زیات نږدې شو منهم للایمان په نسبت د دې چې دوی ایمان ته نږدې شوي وي په دغه ورځ باندې خو دوی کفر ته لومبي خو د دې په زړه کې د منافقانو په زړه کې کفر ته مخکې نه پروت خو په خوله به د اسلام نارې والي او د مسلمانانو د موافقت چغې به وخلي چې مسلمانانو به د دین باره کې مشوره کوي دی په سره سرواړو موږ به سره یو نو پکار چې په دغه ورځ باندې دی چې کوم دی چې موږ سره جنگ لزو ځکه چې د خیر ته نفاق وي نو پکار چې دی دغه ټیم کې جنگېدلې وي او دی چې دا روستو شو نو مخکې خو په خوله اسلام چې غوان ځکه خو اسې د مخکې نه کفر پروتو خو په دغه ورځ باندې په خوله باندې وي چې موږ تاسو سره جنگ نه شو تللی نو ټول خلکو ته پته ولګي چې دا منافقان دي مسلمانان نه دي دوی کفر ته زیات نږدې شو په دغه ورځ باندې مخکې صرف په زړه کې کفر او په جواب د اسلام نارې والي او په جنگي احد کې چې کوم دی په خپل باندې زړه کې کفر او په جواب باندې هم د کفر خبره تصادر شو نو زیات کفر ته نږدې شو په دغه ورځ باندې
هم للکفر هغوی هو کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب زیات نږدې شو منهم للایمان په نسبت د دې چې دوی ایمان ته نږدې شوي په نسبت د دې چې دوی ایمان ته نږدې شوي خو د ایمان په ځای باندې کفر ته نږدې شو یقولون دوی وایي بافواههم په خپلو خولو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته د دوی په زړونو کې دی به د اسلام دا چغې چې والي دی صرف په خوله باندې وي الله پاک وي په زړه کې دی اسلام نشته دنه پکې کفر پروت دی خباثت پکې پروت دی والله الله تعالی اعلم زیات پوهه دی بما په هغه څه باندې یکتمون چې دوی پټي په زړونو کې دا کافرانو په زړونو کې منافقانو په زړونو کې چې کوم څیزونه دي په دې الله د مخ کې نه پوهه دی خو تاسو ته ظاهر کړل چې دا منافق دی او دا چې کوم دی مسلمان دی دا کارا دی او دا کوټه دی خلکو ته وخت لقد من الله په تحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم هر کله چې راولېږو فیهم په دوی کې رسولا اخی رسول من انفسهم د دوی د ځانونو نه د دوی د جنسونو نه یتلو چې تلاوت کی علیهم په دوی باندې آیاته د الله آیاتونه ویزکیهم او پاک کی دوی لرا تزکیه نفس کې د صحابه کرامو ويعلمهم الكتاب او زدکی دی ته کتاب والحکمت او حکمت یعنی سنت ورته زدکی والحکمت او سنت وان كانوا او بشک ودوی من قبل وړاندې د نبی علیه السلام د دنیا نه راتلونه وان كانوا بشک ودوی من قبل وړاندې د نبی علیه السلام نه لفی ضلال مبین پخکار گمراهی کې پخکار گمراهی کې کفر او شرک اخته و چې نبی علیه السلام راغی دغه په وجه باندې الله پاک ایمان نصیب اولما آیا هر کله اصابتکم چې در ورسېدو تاسو ته مصیبت په جنگ احد کې قد اصابتم په تحقیق سره رسول او تاسو مثلیها د هغې په دوه چنده باندې په بدر کې قلتم تاسو اوی ان هذا چې د کوم ځای نه دا مصیبت راغی قل او ایو ته ای پاک حبیبا هو من عند انفسکم هغه په خپل ستاسو د طرف نه راغلی دی دا مصیبت ستاسو د طرف نه راغلی دی تاسو د نبی علیه السلام د حکم نافرمانی نه وی کړی مصیبت په نارتو ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په عزیز باندې قادر دی وما او هغه مصیبت اصابکم چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې یو بل ته مخامخ شوي دوه ډلې فباذن الله پس په حکم د الله باندې وليعلم المؤمنین د پاره دې چې ښکاره مؤمنان وليعلم الذين او د پاره دې چې معلوم کې ها کسان نافقو چې منافقان دي وقيل او ویل شو لهم دي منافقانو ته تعالوا چې تاسو راشه قاتلوا او جنگي فی سبیل الله پلار د الله کې او ودفعوا یا دفع کړه کافران یعنی دفاع وکي قالوا دوی اول لو نعلم کوشری پیجندلی مونږه قتالا جنگ لو نعلم قتالا کوشری مونږ له د جنگ چل راتللې لتبعناکم نو خامخا به مونږ پیروي کړې وستاسو هم للکفر هغوی خو کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب زیات نږدې شو منهم للایمان په نسبت د دې چې دوی ایمان ته نږدې شوي وي یقولون دوی وایي بافواههم په خپلو خولو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نشته دي د دوی په زړونو کې والله الله تعالی اعلم زیات پوهه دی بما په هغه څه باندې یکتمون چې دوی پټي په زړونو کې لقد من الله په تحقیق سره الله احسان کړی دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم هر کله چې راولېږو په دوی کې رسولا اخر پیغمبر من انفسهم د دوی د نفسونو نه د دوی د جنسونو نه یتلو چې تلاوت کی علیهم په دوی باندې آیاته خپل آیاتونه ويزکیهم او پاک کی دوی لرا ويعلمهم الكتاب او زده کی ته قرآن والحکمت او سنت وان كانوا بشک ودوی من قبل وړاندې د دین لفی ضلال مبین بخکار گمراهی کې اولما اصابتکم آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په احد کې قد اصبتم مثلیها په تحقیق سره تاسو رسول یو د دې په دوه چند باندې په بدر کې قلتم تاسو ان هذا چې د کوم ځای نه دا مصیبت راغی قل او ایو ته ای پاک حبیبه هو من عند انفسکم هغه په خپل تاسو د طرف نه راغلی دی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر چیز باندې قادر دی وما او هغه مصیبت اصابکم چې در رسیدلې دی تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې یو بل ته مخامخ شو دوه ډلې فباذن الله پس په حکم د الله باندې وليعلم المؤمنین د پاره دی چې معلوم کی مؤمنان د پاره دی چې ظاهر کی مؤمنان
وليعلم الذين او د پاره دی چې معلوم کی ها کسان وليعلم الذين او د پاره دی چې ظاهر کی ها کسان نافقو چې منافقان دي وقيل او ویل شو لهم د منافقانو ته تعالوا چې تاسو راشئ قاتلوا او جنگيږي فی سبیل الله پلار د الله کې او دفعوا یا دفاع کوي د کافرانو نه قالوا دوی ویل لو نعلم کوچری مونږ پوهېدلې قتالن د جنگ په چل باندې لتبعناکم نو خامخا به مونږ پیروي کړې وستاسو هم للکفر هغوی کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب منهم للایمان یومئذ په دغه ورځ باندې اقرب زیات نږدې شو منهم للایمان په نسبت د دې چې دوی ایمان ته نږدې شوي یقولون دوی وایي بافواههم په خپلو خولو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم دا منافقان په خپلو خولو باندې وي دي سوي نو لیس فی قلوبهم نشته دوی په زړونو کې په خلو چې دي کوم خبرې کې د خلو او د زړه کنیکشن د جدا جدا دي ما هغه سو لیس فی قلوبهم نشته د دوی په زړونو کې والله الله تعالی اعلم زیات پوهه دی بما په حساب باندې یکتمون چې دوی پټوي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين تسمون رازشي الله زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين مونږ ټول قبول کړي إله العالمين مونږ ټول قبول کړي الله مونږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ټول ته په قرآن مجید باندې د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي الہ العالمین مونږ ټول ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم کامل اتباع نصیب او فرمای الہ العالمین زموږ د ټولو نه راضي شي خدایا حاضر مجمع کې څومره بیماران دي الله یې کورونو کې بیماری دي ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي الله څومره پریشان حال پریشانه ختم کړي الله څومره ناحق بندیوان دي د بند نه آزاد کړي الہ العالمین د څومره خلکو اولاد نشته نیک او صالح اولاد وته ورکړي الله چاته د اولاد ورکړي دي اولاد نافرمانه دي اولاد ورله فرمان بردار وګرځي الله د څومره خلکو رزق لړن تنگ دي الله رزق ورته فراخ کړي الہ العالمین په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچي الہ العالمین په موږ باندې ورحمېږي خصوصا د فلسطین په مسلمانانو باندې ورحمېږي الہ العالمین خپل مدد او نصرت وسره شامل حال کړي الہ العالمین اسرائیل ته هدایت نصیب کړي الله کو هدایت قسمت کې د خپل قهر او د غضب په سپېړه باندې وای الله د خپل قهر په جارو باندې جارو کې الہ العالمین مون ډیر کمزور او ډیر ضعیفان یو خپل مدد او نصرت زموږ سره شامل حال کې الله زموږ د درس الہ العالمین په خپل دربار کې په خپل رحم او کرم او احسان سره قبول او منظور او فرمایي الہ العالمین صبر غلطی کو ته زموږ نشوي الله موږ ته معاف کړي الله خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم